بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن یو ورکوټ غونډه کې ټاپک چې هغه دی د فزیکس او په فزیکس کې به موږ نن وایو میټر رول. کدی ته موږ داسې وګورو چې فزیکس اخر ویل کېږي څه ته، نو په فزیکس کې همیشه موږ چې دی نو څه نه څه ناپ تول کوو. اوس د دې ناپ تول لپاره به څه نه څه آله پکار وي، څه انسټرومنټ به پکار وي. اوس د یو شیز ناپ کولو دپاره به یو آله پکار وي، د بل شیز ناپ کولو دپاره به چې دی نو بله آله پکار وي. دغه شان دی په فزیکس کې چې دی نو مختلف انسټرومنټس، مختلف آلې دي چې هغه به ما سره لینث، ټایم، ډسټنس، د هغې نه علاوه ډسپلیسمنټ، ویلاسټي چې څونه مونږ میټرز هغه مونږ ویلي دي، کم یونټس چې مونږ ویلي دي، فزیکل کوانټیټیز مونږ ویلي دي، د هغې د معیار کولو دپاره بس آله پکار وي. په دې آله کې لومبي چې کوم دی هغه دی میټر رول، دویم دی ورنیر کیلیفر، دریم دی تاسو سره سکرو ګیج، څلورم دی تاسو سره سټاپ واچ، دغه شانتې نور هم دي. نن یو ورکوټ غونډه کې ټاپک چې په هغې کې د لیکلو زیات ضرورت نشته، د پریکټیکل ډیمانسټریشن ډېر ضرورت دی. تاسو به یو دا شیز لیدلی وي، دا شیز چې دا مونږ د څه دپاره استعمالوو، دا مونږ د ناپ تول لپاره استعمالوو، بلکې د تول لپاره نه، د ناپ دپاره. څه مطلب دی د دې خبرې؟ که لیټ سې زه دا ویل غواړم چې آیا ما سره د دې بورډ د دې ځای نه واله تر دې ځای پورې چې دی نو دا څومره دی، ټیک ده. نو زه به څه چل کوم، زه به یو آله راواخلم او دا به دلته داسې چې دی نو ما سره څه وکړم، دا به زه ناپ کړم. نو دا ما سره څونه دی دې ځای کې، دا ما سره دی 4 فیټ. اوس دا 4 فیټ اخر څه شیز دی، دا ما ته څه شو کوي، دا ما ته د دې چې دی نو لمبایي او چوړایي چې دی نو شو کوي. اوس که زه غواړم چې آیا دا چې دی نو زه د دې ځای نه واخلم، د دې ځای نه د دې چې کوم دا ما سره لینث دی دا زه واخلم او دا زه دې ځای پورې چې دی نو ناپ کوم، نو دا ما سره آلموسټ 7 فیټ راځي. نو په 7 فیټ باندې دا شي او په 4 فیټ باندې داسې. دا ما اخر چې دی نو څه وکړل، دا ما یو لینث چې دی نو معیار کوم. دغه شان دی که لیټ سې مونږ چې دی یو عام فوټ راواخلو، فوټ کم باندې چې مونږ کرښې وخو، نو دا اصل کې د کرښو دپاره نه وي، د لاینونو دپاره دا چې دی نو نه وي، دا د میئرمنټ دپاره چې دی نو استعمالیږي. دغه شان دی مختلف آلې دي. که لیټ سې زه دا معلومول غواړم چې آیا ما سره زما هایټ چې دی نو څه دی، نو چې زه کله خپل هایټ معلوموم نو زه به د یو آلې په ذریعه باندې چې دی نو څه چل کوم، زه به خپل هایټ معلوموم او هغه آله به چې دی نو هغې ته به څه ویلې کېږي، میټر رول به ویلې کېږي. دقه ما سره چې دی نو هغه یو امپارټنټ آله ده. د دې آلې مختلف چې دی نو استعمال دی، لکه څنګه که لیټ سې زه دا معلومول غواړم چې ما سره د یو شیز چې دی نو ویلاسټي څومره ده. مونږ اکثر دا وایو که نه چې یاره 120 کیلومیټر پر آر، ٹھیک ده. نو وٹ از 120، وٹ از کیلومیټر، وٹ از پر آر، دا معیار کول. زه دا ووایم چې د دې ځای نه د 400 نه واخله تر د پېښوره پورې چې دی نو دا ما سره څومره چې دی نو ایریا ده، څومره لینث دی، د دې څومره لینث دی. لیټ سې زه ووایم چې یو بلډینګ دی ما سره او دا چې دی نو ما سره څومره د دې چې دی نو اوږد دی. په دنیا کې د ټولو نه غټ چې کوم بلډینګ دی هغه برج خلیفه دی، ټیک ده. اوس دغه برج خلیفه د دې هایټ چې دی نو څومره دی، ټیک ده. دویم چې ورپسې کم دی د هغې هایټ چې دی نو څومره دی. یو موټر سایکل دی، د دې چې دی نو لینث څومره دی، د دې هایټ څومره دی. دا شیزونه معلومول دا د میټر رول کار دی. او دی به 2 شیزونه معلوموي. اوس په دا کېږدو او زه به تاسو ته چې دی نو یو 2 خبرې وکړم. میټر رول چې کوم دی که نه، دا به تا سره څه معلوموي، دا به تا سره 2 شیزونه معلوموي. یو به تا سره چې دی نو څه معلوموي، لینث به معلوموي، ټیک ده. او بل به تا سره چې دی نو ډسټنس معلوموي، ٹھیک ده. ډسټنس به د چا په مینځ کې وي، بټوین 2 پوینټس. د 2 پوینټس په مخ کې چې کوم ډسټنس دی، په مینځ کې چې کوم ډسټنس دی، دې ته به څه ویلې کېږي، دې ته به ویلې کېږي. دا به د چا په ذریعه باندې چې دی نو کېږي، دا به تاسو د میټر رول په ذریعه باندې چې دی نو کېږي. نو هر هغه شیز چې هغه ته ناپ کې د هغې دپاره به ته میټر رول استعمالوي. اوس که مونږ دا ووایو چې آیا د دې استعمال آخر ما سره په فزیکس کې چې دی نو څه دی، نو په فزیکس کې په ډېر څیزونو کې چې دی نو ته دا استعمالوي. لایک لیټ سې زه به تا د یو سمپل الفاظو کې چې دی نو دا خبره وکړم
چې یو بلډینګ چې جوړیږي نو آیا په هغې کې ناپ تول استعمالیږي او که نه، یو دیوال به زه څومره جوړوم. د فزیکس اگزامپل به تا ته ډېرې میلاو شو، خو ته ډیلی بیس اگزامپل باندې ځان پوه کړې نو بیا به تا ته اساني. یو دیوال زه جوړوم، دا دیوال به اوږد څومره وي، دا دیوال به ما سره پلن څومره وي. ټیک نه، لیټ سه زه یو ګاډي جوړوم، دا ګاډي به ما سره پلن څومره وي او دا به ما سره چې دی نو د دې ویټ به څونه د دې اوږدوالی به څونه د دې پلنوالی به چې دی نو ما سره څومره. د دې دپاره به تا سره څه استعمالیږي؟ میټر رول. د هر شیز ناپ کولو دپاره به تا سره میټر رول استعمالیږي. خو هغه شیزونه چې هغه مایکروسکوپیک نه دي ګورې یا هغه ډېر واړه نه دي، بیکاز تا سره چې کوم لایک لیټ سه دی کې چې دی نو بس تاسو په بوک کې یو خبره شوې ده وی میټر رول آر 1 میټر لانګ as compared to the standard meter. Meter rules usually have 1000 small division on them called millimeter. Means چې تا سره به چې دی نو په دې کې څه وي میټر رول مطلب دا چې mm. ٹھیک نه، اوس زه تاسو په دې باندې چې دی نو پوهیم چې د دې mm چې دی نو څه مطلب دی. لایک میټر رول دی، میټر دی، نو بیا چې کله میټر ورکوټي کېږي نو هغې ته به څه ویلي کېږي؟ میلی میټر به ویلي کېږي. اوس که لیټ سه تاسو ته چې دی نو یو شیز وښیم دې خوا دې ته چې دی نو ګورې دا اوس وګوره دلته چې دی نو څه لیکلی شوي دی، دا 16 فیټ دی. دا اوس ما سره چې دی نو څه دی، دا چې موږ داسې کولاو ټیک ده، نو د دې په دې سټارټ کې به یو خبره لیکلی شوي وي 5 میټر. مطلب دا چې دا ما سره دا 16 فیټ چې کوم دی دا ما سره ټوټل په میټرز کې چې دی نو څومره دی 5 میټر دی. اوس که ته دې ته وګورې نو دا بیا ډیوایډ شوی دی. لایک لیټ سه موږ که دا والوې نو 1 2 3 4 5 ٹھیک ده، بیا دغه شان د نور ډیویژن په دې کې شوی. نو که موږ دا بالکل اخرې ته چې دی نو راشوې ټیک ده، دې خوا ګورئ دا بالکل د دې آلموست 15 فیټ شو ټیک ده. نو که دې ته موږ وګورو نو دا ما سره تا ته چې دی نو څونه راغی، دا تا سره راغی 460 میلی میټر ټیک ده. د دې مطلب تا سره څه شو؟ د دې مطلب دا شو چې ته چې دی نو میجرمنټ صرف په میلی میټر او په میټر کې نه، ته په فیټ کې هم کولی شو. خو چې ته کله ورکوټي شیزونه معلومې نو د هغې دپاره به ته بیا په میلی میټر کې او په څه کې په میټر کې چې دی نو کې نو دا په دې باندې الریډي چې دی نو لیکلی شوي وي. اوس که تا نه څوک تپوس کړي چې یاره ما ته ته چې دی نو میټر رول چې دی نو ډیفاین کړه چې واټ از میټر رول، نو ته به د سمپل الفاظو کې ووایې چې میټر رول از ان انسټرومنټ یوز ټو فایند آوټ د لینث یا یوز ټو میجرمنٹ د لینث اینڈ د ډسټنس بټوین 2 پوینټ یا د لینث بټوین 2 پوینټ. د دې پوینټ د دې پوینټ په منځ کې څونه لینث دی ته څه ویلي کېږي؟ د دې لپاره به څه استعمالیږي؟ میټر رول به استعمالیږي. ټیک ده. ها د دې نه پس چې کوم ټاپک موږ سره راځي هغه دی ورنیر کیلیفر. صحیح ده. ورنیر کیلیفر به تا سره په لیبس کې پراته وي، ته به لاړ شې لیبس کې به وګورې آیا دا ورنیر کیلیفر څه ته ویل کېږي. زه به تا ته په دې باندې پوهیم چې آیا دا ورنیر کیلیفر د څه دپاره استعمالي، اخر دا ورنیر کیلیفر ولې جوړ شو. ټیک ده. زما یو کوېسچن دلته کې دا دی چې زه به هر لیکچر کې چې دی نو پرېږدم، ته به سمپلی لاړ شو انټرنیټ باندې به سرچ کړي what are the example related to the physics. یا ته به داسې چې دی نو سرچ کړي چې what are the uses of meter rule in physics. ته داسې سرچ کړه، تا ته به اندازه وشي چې آیا ما سره چې دی نو د میټر رول نه څه استعمالیږي. او دغه شانتې د ورپسې نیکسټ لیکچر هم چې کوم د ورنیر کیلیفر دی په هغې کې به هم دا ټاپک ډسکس کوو. صحیح ده. انشاءالله ورپسې چې دی نو ورنیر کیلیفر وایي دا به ځان لي ورکوټې ټاپکس دي. ورنیر کیلیفر څه ته ویلې کېږي، څه دپاره جوړ شوي، څه پې کېږي، دا خبرې به ډسکس کوو. نیکسټ لیکچر کې ملاویږو. السلام علیکم.